کتابونو یو بزرگ بارک یو واقعه راغستی ده چې یو بزرگ و او هغه بزرگ چې و نو په لاره روانو په سفر کې هغه سره یو ځوان یو هلک هغه ملګری شو هغه په سفر تلو او ښه ځوان و ښکلې ځواني وه ښایسته ځواني وه نو دې بزرګ ته وویل چې زه به تا سره ملګری شم یو ځای به ځو چې په لاره باندې د اپتونو مصیبتونو د شکو ډاکو نه په امن یو نو بابا ورته وویل بلکل صحیح ده داسې هم ښه ده دې دواړه ملګري شو چې یو ځای ته ورسېدل نو د دې باباجي او د دې بزرګ په شک راغی وی چې یاره دی خو داسې غوندې معلومیږي چې خدای خبر چې د څه حالت دی خو د ایمان او د کفر نه نو خبر نو یو ځای کې د مونځ وخت راغی نو دې بزرګ ورته وویل چې مونځ به کوو نو دې هلک ورته وویل چې زه خو مسلمان نه یم زه خو مجوسي یم او زه خو د اور عبادت کوم دی بزرگ وی انا لله و انا الیه راجعون دا مالا خو داسې ملګری میلاو شو چې هغه خو د ایمان نه هم خالی دی مسلمان نه دی مؤمن نه دی وی زه اوس انساني همدردي دا ده موږ ته دا حکم ده چې دې ته به نه ګورو د چا خو چې موږ سره څوک ملګری شي نو د هغه د ملګرتیا حق به ادا کوو ورته وی ځوانه ډېر خفه شوم دا ته چې کومه عقیده یادوې چې ما زه د اور عبادت کوم زه خفه په دې یم په دغه اور کې به تا الله سیزي هغه ځوان ورته وویل چې زه مجوسي ځکه یم د دې اور عبادت ځکه کوم چې د اور د عذاب نه بچ شم بزرګ ورته وویل چې د اور د عذاب نه بچ کېږي نو د دې اور د خالق او د مالک عبادت شروع کړه د الله عبادت کوه نو الله به د دې اور د عذاب نه بچ کړي ته وی چې اور سېزل کوي نو دغه زما خدای دی بزرګ ورته وی هغه ستا خدای نشي کېدی اور په خپله باندې چا پکې خاصیت د سېزلو اچولی دی او هغه د الله ذات دی بهرحال مناظره غونته شروع شوه ځوان ورته ووی باباجي زه ډېر پوهېږم نه خو ته څه وایې وی زه وایم چې دا اور الله پیدا کړی دی او الله په ده کې خاصیت د دې سېزلو اچولی دی که الله وغواړي نو اور به نشي سېزلی یو شي لره هغه ځوان وی زه دا وایم چې دا اور زما خالق دی زما پیدا کوونکی دی العیاذ بالله او زه به چې د ده عبادت کوم نو دی به په ما اثر نه کوي په دوزخ کې به دی ما نشي سېزلی نو بزرګ ورته وی په دې دنیا کې وی په دې دنیا کې ماته نشته پته ها بزرګ ورته وی زه بس ته څه وایې ځوان ورته وی ته چې وایې چې زما الله به ما بچ کوي نو ته دې اور ته ودانګه او زه چې وایم د الله دا زما د اور چې دی دا زما خالق دی دا زما خدای دی نو زه به هم ورته ودانګم نو ګورو به چې دا اور به د چا دپاره اور وي او د چا دپاره به چې دی نو هغه اور نه وي که چې کوم یو یې وسېزه نو معلومه شوه چې هغه په غلطه باندې بزرګ وی خبره خو دې داسې اوس وکړه چې زه تا نه رستو کېږم نو ته به وایې چې ستا په دین کې زما شک دی چې دین دې صحیح نه دی نو بزرګ کېناستو دعا یې وکړه یا الله ما خو د سره داسې خبره کړې ده او اوس مې په دې خبره کې ملامته ځکه مه کوې چې د دین خبره ده پکې د دین د عزت او د حرمت خبره ده نو ماله بری راکې ماله نجات راکې او دا اور چې دی نو چې ما ونه سېزي اور ته حکم وکړي خو یو خبره خو وه دی بزرګ هغه اور ته وردن نه شو چې څنګه اور ته ورغې نو دا هلک ته یې وی تم راځه دا هلک هم رامنډې کړې اور بزرګ ته څه نه وی بلکل هغه پکې امن امانت روانو او دا ځوان چې و نو د لخپې اوسېدلې نو د ورداو کو او د هیبت نه باباجي ونیسل او د بزرګ لاس یې ونیسل چې ما دا باباجي بس یو امداد غونتې دغه کو چې یاره ته به مې خلاصې اوس یا لکه بنده یو بنده وي په اوبو کې یا اور کې بل چا پورې ونښلي نو د باباجي بزرګ پورې ونښته او دی یې کلک ونیسو نو هغه ځوان هم امن امانت پاتې شو هغه هم چا اور ورته څه ونه وي دی دواړه یو درنګ روانو ولاړو په هغه اور کې او بیا د هغه اور نه
تیر وتل او اور ډیر بل کړه وغې ځوان چې بهر شو دواړه بالکل صحیح سالمو نو ځوان وای چې زه ښه شوه که باباجي او بزرګ ونسېزه خو زه یې ونسېزلم اوس دی ما ته نه شي ویلی چې زما دین صحیح دی او ستا غلط او بزرګ ملامته هم ځان ګڼي او خفه هم دی چې خدای اور خو سېزل کوي نو زه یې ونه سېزلم ځکه زه په حقه باندې یم تا زما د دین لاج وساتلو په هغې زما عزت وساتلو خو چې دا ځوان په کومه لانجه کې او په کومه خبره کې دی چې دی نو بد شو د ده خو عقیده دا ده چې دا مې خالق دی نو زه نه پوهېږم چې د دې خبرې څه مطلب ده چې زه دې هم الله دې اور نه سېزلم او دا ځوان هم دې اور نه سېزه بس با بزرګ چې دی نو په موز ودرېدو په موز باندې او موز نه وروستو په موز کې خو وژړل او بیا یې دعاګانې غوښتې چې الله زه نه پوهېږم چې دا څه وشو په دغه کې ورباندې خوب غالب شو او په دعا کې وده شو غیبي اواز ورته په خوب کې وشو وی چې ته دومره پوه نه شوې چې ته مې ونه سېزلې نو د کلمې د برکت نه مې ونه سېزلې او چې دی مې ونه سېزه نو ستا د برکت نه مې ونه سېزلې چې لاس تا پورې نښتې وو ته یې نیولې وې نو ما الله رب العزت هغه غیبي اواز سره ورته دا اعلان وکړو او په خوب کې د فرشتې په ذریعه یا غیبي اواز سره چې دا ته مې ونه سېزلې نو ستا د ایمان او کلکې عقیدې په برکت باندې او د چې ته ونیسل نو ما له خوند راکړو دې خبرې چې ته یې نیولې زما د ایمان د خاوند بنده د هغه په موجودګۍ کې هغه سره لاس تړلی شوي دي او بیا به هم زه هغه ځوان سېزم دا ځوان مې ځکه ونه سېزه دی د هغې ژړا نه او د هغې خوب نه راپاڅېدو ډېر خوشحاله و نو ځوان ترې تپوس کوي چې باباجي ته یې ونه سېزلې خو په دې ونه سېزلې چې د ایمان خاوند وي نو دا زه یې ولې ونه سېزلم وی دا ما هم وی خو ما ته عیبي اواز وشو چې دی مې ستا د لاس نیولو په وجه باندې ونه سېزه وی همدغه شان کېدی شي ځوان په هغه ځای باندې کلمه ووایي او مسلمان شي او په دې محبت هیڅ نه لګي محبت ساتئ محبت لوی شی دی یو صحابي راغی نبی علیه الصلاة والسلام او د نبی علیه السلام دربار رسالت کې په ناشنا انداز باندې خبره وکړه را دننه شو نه یو څه ووایي نه بل څه ووایي نه د مخکې نه خبره شوې ده مسجد ته را دننه شو او نبی علیه الصلاة والسلام ته وایي چې مته الساعه یا رسول الله قیامت به کله ای د الله رسوله د قیامت به کله دا داسې تپوس دی که چېرې اوس هم څوک د چا نه وکړي چې قیامت به کله نو خلک ورته نه ګوري چې دی څه سوال کوي نو نبی علیه السلام هغه ته نور څه ونه وي د هغه په انداز باندې ورته ووایي چې داسې تپوس کې نو ما عادت لها څه دې وله تیار کړي دي چې تپوسونه کې څه تیارې دې وله کړی دی هغه ډېر رښتونی او صحابي و نو صحابي خو خود رښتونی وي او بانډچي و لکه د بانډو لکه د دې علاقو چې انو سپا زړه واله او چې سې په زړو نو هغه یې په خولو چالاکي نه وه نو څه وایي نبي علیه السلام ته چې ما عادت لها ما خو له هېڅ نه دي تیار کړي دي قیامت له ها نه مې منځونه کړي دي نه مې روجې نیولې دي نه مې نور اعمال کړي دي نه مې صدقې ورکړي دي زمونږ حضرت قبلهګاه والد محترم رحمت الله علیه به فرمایل چې یا خو د ده مقصد دا و چې ما فرض نه علاوه نفلونه ډېر نه دي کړي یا مطلب د دې خبرې دا و چې ما نه د نفلونو په رنګ کړي دي نه مې مزونه د مزونو په رنګ کړي دي نه مې روجې د روجې په رنګ نیولي دي نه مې صدقې د صدقو په رنګ کړي دي بلکې فقیر یم اړو صدقې مې کړي نه دي خو اخره کې یو خبره وکړه خو الا انی احب الله ورسوله زه چې یم نو زما الله سره او د الله رسول سره مینه ده زما د الله او د الله رسول سره مینه ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولا ناشنا جواب عجیب جواب ورکړو د محبوب د هر جواب نه قربان داسې ښکلی جواب چې د هغه د حال او د قال او د هغه د هغه حالت سره مناسب محبوب ورته وفرمایل المرء مع من احب وانت مع احببته ځوان به په قیامت کې انسان به په قیامت کې هغه چا سره وي چې چا سره محبت وي او ته به ومه د هغه چا سره چې چا سره د مینه ده چې د الله سره د مینه ده د الله د رسول سره د مینه ده الله به درله جنت درکړي والله به